السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی چې په نیلم ګل باندې ډزې شوي دي او د ډزو په دوران کې نیلم ګل ډیره سخته زخمی شوې ده، خو چې کله هم هسپتال ته رسولې ده نو هلته کې هغه مړه شوې ده. ملګرو نیلم ګل باندې دا ډزې چا وکړلې؟ خو ډېر خلک وایي چې په نیلم ګل باندې دا ډزې مراد خان کړي دي. یاره دا دروغ دي کو رښتیا دي؟ نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو نیلم ګل باندې په پیښور کې قاتلانه حمله شوې ده. هغه دوران کې هغه په خپل ګاډي کې ناستې وه چې په موټرسایکل باندې کسان راغلل او په نیلم ګل باندې ډزې وکړې دي. د هغه ډزو دوران کې هغه ډېره سخته زخمی شوله او په ګاډي کې نیلم ګل سره خپل بچي خو موجود و، ځکه چې د نیلم ګل 2 زامن دي او یوې لور هم ده. ملګرو نیلم ګل سره ډېر غټ ظلم شوی دی. ملګرو څومره اداکاران دي سینګران دي هغو نن سبا همدغه رنګې په ټارګټ کلینګ کې شامل دي. ټول خلک د هغو په ټارګټ کې دي. ملګرو ډېر د ژړا مقام دی، ډېر د افسوس مقام دی چې دا د سټیج د شوګانو مشهور ډانسر هم ده او دا د فلمونو ډرامو او پښتو ډرامو کې هم کار کوي. خو نیلم ګل باندې اخره ور د قاتلانه حمله چا وکړله؟ نیلم ګل څه ګناه وه؟ خو ډېر خلک وایي چې په نیلم ګل باندې د قاتلانه حمله مراد خان کړې ده. مراد خان د نیلم ګل فل خاوند دی، ځکه چې روزانه دوی په سوشل میډیا او بل تسقاس کا کنزل کوي. نیلم ګل راځي نو مراد خان چې کومه اډمه ښځه ده فاطمه ګل ته کنزل کوي، فاطمه ګل راځي نیلم ګل ته کنزل کوي. نو ډېر خلک وایي چې دوی خپل کې هم په دا خبر لانجه وه. خو لا تر اوسه پورې څه حقیقت مخې ته نه راغلی. خو چې کله هم څه حقیقت موږ مخې ته راشي نو ملګرو تاسو ته موږ په دې ویډیو کې خامخا شیر کوو. ملګرو ډېر د افسوس مقام شوی دی او ډېر غټ ظلم شوی دی. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.